بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ خپرونې سره زه یم سید کبیر علي شاه. ګرانو کتونکو، موجود یم لنډي کوتل کې. تېرو څو ورځو راسې نه کډې روانې دي د افغانستان کډوالو. دا وخت ما سره یو مشر ولاړ دی چې جب یې دا ترکمن. خبرې اترې به ورسره کوو، کوشش به کوو چې په پښتو کې یو څو ټکي موږ سره شریک کړي. کاکا جان، اول خو راته خپل نوم وښایي. عبدالنظر. دا راته ښه جي، دا راته ووایي چې تاسو په پاکستان کې په کومه صوبه کې وئ؟ پاکستان میں اتک شهر. اټک شهر کې وئ. اتک شهر. ښه جي، دا راته ووایي چې څه افغانستان ته روان یئ، نو څه احساسات لرئ په خپل زړه کې؟ احساسات دا مجبور روان شو، مجبور روان یم. مجبورۍ نه روان یئ. څومره وخت هم په پاکستان کې تیر کړی دی؟ 84 راغلم. 84 کې راغلی یې؟ تا ته دنیا نه و. صحیح. مخته توغابي راغلی ته توغابي. افغانستان کې په کوم ځای کې پاتې کېږئ؟ او تا افغانستان جوزجان اقچه. کوم ځای کې جي؟ جوزجان ضلع جوزجان دی، ولسوال اقچه. صحیح. دا راته ووایي چې ماشومان هم په سکول کې داخل وو، څه به وایي؟ هغه یو پنځه یو اته کلاس دی، یو درې کلاس دی. یو دریم کې یو په اتم کې یو پنځم، یو پنځم کې و. نو د سکول نه فارغه شو، نو هلته کې خو افغانستان کې خو هم تعلیم شته دی، خو د جینکو تعلیم نشته، نو څه به وایي؟ څه کوم بیا چاره لرم. خپل وطن کې خپل ځای خپل کور شته؟ کور تباه شو. 2 سال بخشات ولا تلبختا شو، ټول خراب شو. مطلب ټول وخت هم په پاکستان کې تیر کو؟ مثلا کورونه مدن لار جوړ کړل. تاسو چې کم کورونه په هغې باندې لارې جوړې شوي دي؟ لار جوړ. نو اوس به څه کوئ چې خپل وطن ته ځئ، څه به کوئ؟ کوم په تللی کوم الله قسمت دی چې ځمکه ني کور ني او بیا خپل وطن ته ځي سړی، نو څه به کوي؟ څه کوي، بیا مجبورۍ ته کوي. بیا ګورم که دا کلیوالان دي، دا کلیوالان دي کوشش کوي. وایم که نه ویلی کېږي دا چې افغانستان حکومت خپلو کسانو له هلته څه پیسې هم ورکوي، زین هم ورکوي. ما سره معلومات نشته. ښه جي. ما سره دلته مدیر ریله والا مهندس کار کوي، روزانه پیسې در دورانه 1000 روپیه، یو نیم 2000 دغه بچت کېږي. دا روزه ښه چلېږي. د پاکستان حکومت نه خوشحاله یې چې خپل وطن ته ځئ؟ حکومت شکر ما خوشحاله تک شهر خدالو او هم خوشحاله ما حکومت ما ترکمن ته ما خیال کوي، ټول خیال کوي. صحیح. دا راته وایي چې ماشومان بره په ټرک کې دي، څومره وخت مو شو چې په دې لاره باندې روانې کډه چلوئ؟ نه چلېږي. نه، څو ورځو نه په دې روډ باندې؟ دلته 3 ورځې شو. درېیمه ورځ ده چې تاسو په دې روډ باندې دلته راغلم. 3 ورځې. ډېره مننه کاکا جانه. الله دې وکړي چې تاسو خپل وطن ته په خوشحالۍ باندې لاړ شي او الله هم په خوشحالۍ ورسوه. زموږ وروڼه یې ما سره یو بیبي دی، هغه کالر کاندي، یو زوی هم کالر کاندي، او پنځه یو ماشوم ته تلم. دا پرچه لري، پرچه ګوره. مطلب یو بیبي هم معذوره ده او بل ماشوم هم معذور دی. ما یم بچه دوی دی، دوه ماشومان معذور دي. دوی دی. صحیح. مطلب تاسو وایي چې کم مسایل دي د حکومتي پاکستان حکومتي اړخ نه سکن دی یا څه دی، هغه زر وشي چې موږ خپل وطن ته زر لاړ. الله دې وکړي. اخر یو تاریخ د نن اخر تاریخ. زه د افغانستان حکومتي چارواکو ته هم دغه یو وینا کوم چې کم ستا کډوال در روان دي افغانستان، نو د هغې مېلمستیا وکړئ. چا سره چې د ټرک دپاره پیسې ني، د کډې دپاره، نو پکار دغه چې تاسو خپل عوام چې کوم دی هغه سپورټ کوئ او هغې ته پیسې ورکوئ. کاکا جانه ډېره مننه د وخت راکولو. الله دې وکړي چې تاسو په خوشحالۍ باندې لاړ شئ. مهرباني. څنګه چې تاسو ته کاکا جان خبرې واورېدې، نو دغه کې وینا دغه کېږي چې موږ ته دا لاره کولو شي چې موږ زر در زره بارډر کراس کړو، خپل وطن ته دې لاړ شو، په خوشحالۍ دې لاړ شو. وایي د دې وینا هم دغه ده چې زموږ یو ګیله ده د پاکستان د حکومت نه چې موږ ته دومره مقرره کړی وی چې موږ ځان ته په افغانستان کې خپل ځینه جوړ کړی وی. ویلی کېږي دا هم د بابا جان د خولې وینا دغه هم ده چې په 84 کې زه د افغانستان نه راغلم پاکستان ته. ما ټول ژوند چې کوم دی په پاکستان کې ورکو. اوس زما هلته نه ځمکه شته نه مې کور شته. ګورو چې زمونږ کمې ځمکې وې په هغې باندې روډونه جوړ شوي دي. ګورو چې خپل ملک ته لاړ شو، هلته به ګورو چې موږ به څه کوو. دا و زموږ نننی پروګرام. در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.